الرحمن الرحیم نن دا زموږ ټاپک دی موضوع ده عائلي زندگی عائلي زندگی عیال دا په عربی کې ویلی شي خاندان ته یو ګرانه اسرة الأم خاندان ته عربی کې ویلی شي اسرة خاندان دلته کې په دې موضوع کې عائلي زندگی نه مراد دا دی چې الله تعالی څومره مخلوقات پیدا کړي په ټولو مخلوقاتو کې انسان اشرف المخلوقات دی او د ده شرافت او اشرف کېدل دا په دې وجه دي چې دی په یو خاندان کې او په یو ګرانه کې زندگی تېروي هغه خاندان دنیا ته راشي او هغې کې دنیا نه لاړ شي دا د انسان یو شرافت دی په نسبت د نورو مخلوقاتو چې د هغوی څخه خاص خاندان پته نه لري د خاندان شروع چې شوې ده دا د حضرت آدم علیه السلام نه شوې ده الله په حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ او بیا د آدم علیه السلام نه الله پاک بیبي حوا پیدا کړه او بیا د دې بیبي حوا آدم علیه السلام نه الله پاک بچي پیدا کړ او دنیا چې کوم ده د هغې نه خدای پاک دنیا خوره کړه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء قرآن کې الله ذکر کړي آدم علیه السلام د بیبي حوا الله نوم ډېر سړي او ښځې خواړه واره کړه دنیا ته او پیدا شو د دې وجې نه دا د اسلام او د مذهب خداوندي یو خصوصیت دی چې دې کې انسان یو خاندان کې زندگی تېروي په نسبت د نورو مذهبونو سره چې هغوی کې دا نشته چې خاندان د هغوی څه دی او پلار او د مور په دې څه پته نه لري دا خصوصیت الله پاک اسلام نه ورکړی دی او په اسلام کې دا خاندان چې شروع دی دا د نکاح په وجه شروع دی دا د نکاح لوی خصوصیت دا دی په دې کې خاندان په دې کې خاندان چې کوم دی محفوظ وي او خاندان پکې خرابېږي نه او د یو انسان د اصل او نسل پته لګي چې د څه سره تعلقات دي الله پاک داسې کوي چې حکم یې کړی چې فانکحوا نکاح وکړئ نو دا نکاح ولې خدای پاک حکم کړی په دغه وجه ده چې دې سره د انسان خاندان پیدا شي او هغه نه چې کوم بچي پیدا شي هغه په یو خاندان کې زندګي تېروي د دې وجه نه علما وایي یوازې انسان داسې دی لکه یو کرښه بیا که دې سړي سره ښځه هم یو ځای شي بیا دا دوه کرښې یو ځای شي او چې هر کله د ده بچي وشي نو دا بیا بیا یو تکون دې جوړ شو مثلث څه دې جوړ شو دا اوس یو خاندان شو خبره راغون شو که دا یوه سړی دی ځان نه دی که خوا ښځه ځان نه ده او چې دغه نه وي بچي نشته خو چې هر کله نکاح وشوله نو په نکاح کې زوج او زوجات او اولاد دا یو ځای شو او زوجات او دا تېنه اولاد پیدا شو نو یو تکون او مثلث دی الله پاک جوړ کړو چې څه ترېنه جوړ شو نو دغه شان انسان هم چې یوازې که سړی دی او که ښځه ده چې بې نکاح ګرځي په دغه ویسه نه جوړېږي دا بې مقصده شو د دې وجه نه پیغمبر علیه السلام وایي النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني دا کوم سړی چې وس کېږي او طاقت یې وي او نکاح نه کوي پیغمبر علیه السلام وایي دا زما د سنتو نه اعراض دی او څوک چې زما د سنتو نه اعراض کوي زما سنت نه
د دې وجې نه خاندان چې دا محفوظ پاتې کېږي دا د نکاح په وجه باندې چې په اسلام کې الله په حکم کړی چې تاسو نکاحګانې کوئ په نسبت د نورو مذهبونو سره څنګه چې په عیسایانو کې داشتن راهبان هغوی به ودونه نه کول بچي نه وروړو راهبانو او رهبانیت اختیار کړی او موږ به چیلې وباسو موږ به په غرونو کې لږې تندې تېرو او خپل نس په کنټرول ساتو اسلام وایي چې دا خبره د دوی دا عقیده ټیک نه ده چې تاسو په ځان باندې سخته تېروئ روجې نیسئ او په غرونو کې او په دښتو کې بیابانونو کې تاسو څلوېښت کاله تېروئ او ودونه نه کوئ او بچي نه راوړئ نو دا الله منشا او حکم داسې نه دی بلکې تاسو به دلته کې اوسېږئ په کورونو کې اوسېږئ بچي راوړئ ودونه وکړئ دا رهبانیت ټیک نه دی نو یو فرقه داسې شوله چې هغوی بیخي اخوا وړی دی چې بلکل موږ ښځو ته بچو ته او ودونو ته زموږ ضرورت نشته بله فرقه داسې ده چې هغه په ایران کې مزدک دغه شان نور فلسفیان او نور څه خلک داسې تېر شوي دي ماني پکې هم تېر شوی دی د دې خلکو نظریه دا وه چې نه انسان آزاد دی او دې چې خپل خواهشات پوره کوي نو چې کوم ځای پوره کوي پوره کولی شي دلته اجازت شته دی خواهشات پکې الله پیدا کړي دي او دا د هر ځای پوره کولی شي نکاح ته پکې ضرورت نشته په هره طریقه چې د دوی په نسبت باندې زنا لواطت همجنس پرستي داسې نور بېکاره او د ګناه کارونه دا روا شوي اسلام هغه راهبان مقرر کړل چې تاسو بهي رهبانیت اختیار کړی دا هم ټیک دی چې ودونه نه کوئ دا خلک هم چې مکمل ازادي ده دا هم ختم نه کړي بلکې یو درمیانه لاره راوایستله چې نه به رهبانیت ته ځو نه به دومره ازادي شته خو څه حده پورې پابندي شته خو څه حده پورې هغه پابندي او هغه ازادي چې څه حده پورې دواړه حاصلې دي دا په نکاح کې دي او دا په خانداني نظام کې دي د دې وجې نه الله پاک وایي چې تاسو په خاندان کې زندګي تېروئ او دغه د خاندان زندګي دا د نکاح په ذریعه حاصلېدی شي نو دلته کې د عائلي زندګي نه مراد دغه زندګي چې کوم د نکاح په ذریعه د اولاد پیدا کېدو یو ذریعه کېږي او نکاح په ذریعه حاصلېږي د دې نه مراد دغه عائلي زندګي ده د دې مقصد او طریقه هم دغه وه چې انسان نه دومره ازادي حاصلې کړي چې بغیر نکاح هر ځای خپل خواهشات پوره کوي او نه دومره چې کوم دی پابندي په ځان راولي چې زه نکاح او واده او بچي نه کوم دې ته زما ضرورت نشته دا دواړه طریقې اسلام رد کړې او درمیان لاره راویستله چې هغه د نکاح په ذریعې الله وایي پاک څوک تاسو ته وکړئ نکاح وکړئ دا حکم الله پاک کړی په دې عنوان کې مضمون کې دا خبره ذکر شوې وه الله دې پیغمبر توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين